बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून। दरेम ईसा सूरह इमरान शुरू और बादे की क़वानीन ज़िक्र के दल इस्लाह तंजीम और जमात यो कानून दाव अरकान द जमात मुवहिदीन और साहिब इस्तिकामत भी द्वेम कानून ज़िक्र के द मंशूर द जमात कुरान और सुन्नत भी और द्रेम कानून ज़िक्र के द अरकान बफ़आलवी और तकमील द गैर बटई रद्द शिरक और रद्द बिदत बकई दागी सरसरा सलोरम कानून ज़िक्र के द वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलयुक्फ़रू अरकान ब पंडरा जमा कई और पल मिशन मंशूर बंदे व माल लगई दे आयत मुबारक के इंज़म कानून ज़िक्र गई और आगा इंज़म कानून दा चे गैर बराजदार न गर्जे गैर चे राजदार हो गर्जे बिया जमात न पाती की राज न पाती की और गैर बराजदार नगर से इदारे वजह जिक्र गई लस लस वजह जिक्र गई चिदा लस वजूद दे खबर अदिल्ला दी आइलल दी चे गैर बराजदार न गुर्ज़ो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौल दे आवई चे द मोमिनानो सखलुक पूछा गईबा द मुनाफिकीन और द यहूद सरा मलगरतिया कोला द कराबत और द रिश्तेदारी को बिना बांधे नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयातुन रावली गल गैर राजदार मगुर ददैदा मलगरतिया परे दे बेतवाना मुफस्सिरीन किराम जिक्र गई
د بطانه معنا دا قلبی رازدار، یعنی هغه سړی چې هغه ته د باطن خبرې کولې کېږي او باطني امور ورته ویل کېږي. خلک وایي د زړه خبره تا ته کوم. او عرب وایي فلان بطانة لفلان، پلان کې د پلان کې بطانه دا معنا قلبی رازدار دی. نو قلبی رازدار مومن دے مومن اگرزئی، منافق یہودی نصرانی دا دے رازدار نگرزئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توویل شو دے اہل کتابوں کے دے اہل ذمہ خلق کے یو الگ دے کاتبون دے دیرو خیارون دے کہ چرے تیر ازدار او کاتب اونیوی نسنگا بھئی. کاتب دے دیر خو طالب لکل گئی اہل ذمہ کے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطو فرمائے کما دے رازدار دا کاتب اگرزو نما بدغٹن قد اتخذت اذن بطانتا من دون المومنین. کما دے کاتب اگرزو نما بر رازدار دا مومنانو نا علاوہ گرزو لی. اہل ذمہ زرازدار نگرزوم کاتب نگرزوم. مفتی شفیع رحمہ اللہ دی آیات باندې ډېر مزیدار لیکل کړي دي معارف کې. معارف القرآن کی مفتی سے لکھی چې د حکومتونو زوال د دینه شروع کیږي چې هغه اغیار رازدار وګرځي. او بیا ذکر کوي چې روس کې چې کم سړی دهرینی او په کمیونیزم داغه مکمل سوچ او فکر نی نو هغه ولا عہده نه ورکړي. ځکه دا هغه حکومت ټول دهري کمیونیزم دی. نو هغه چاله عہده ورکړي چې هغه د هغه سوچ او د فکر. نن د مسلمان د ملک زوال د دې ځای نه شروع شي چې د مسلمان په ملک کې په اټو عہدو باندې چې دین د ایران سپی د ایران سپی شیعگان د شیعه په پاکستان کې سو خوا کی ایران او زیدی اللہ نو په غټو عہدو باندې هغه غیر رازدار ګرځول شوی دی او شیعه دی بطانه من دون المؤمنین. او دا دی هم پاکستانیان یاد ساتي کلام دا امریکی او دا پاکستان رالا نو یاد ساتي دا ایران دا با دا امریکی خیل آسی او دا با دنیا بیا غٹے مگوری. بیام دا خبر کوم کہ دا امریکی او دا پاکستان کلا لبا جوڑا شوا نو دا ایران سپیچ پاکستان کے پر عہدو باندی دی او دا دا کراچی دا مفتیان چلے نو دا غی سپایانی کئی یاد ساتی دا دا غیر رازدار دا با سبال چلے نو دا امریکی سراو دا ایران سراو لاری او ساپ عہدو کی با
پتا کې دنه هلچل پیدا کوي او د پاکستان دشمنان کوي. بل دا عوام پاکستان کې په غټو عہدو قادیانې دي او قادیانانو سره خاص کر د دې موجوده حکومت نه چروان دي د چا حکومت او د خان نو هغه د قادیانانو سره چې کوم راز باز ساتل او څومره را مخکې کړو څومره فروغ ورکړی شو قادیانیت لا نو دا موام کچرین په دې انګریزي ممالکو کې هغه سوچ او د فکر یورپی ممالک کله کم یو هم د پاکستان سره سکه سمرال نو دا قادیانې د انګریز پیداوار دی او دې بدا غي نمک حلالي کوي او ستا خلاف کوي. پکار دا چې د مسلمان په ملک کې د دفتر منشی چې دی نو هغه هغه څوک وي چې مسلمان وي. د فوج کمانډر او د فوج میجر جرنیل آدی مسلمانی آدی قادیانی نہیں د مسلمان په من کې د هغه څه پاتې کیږي چې څنګه د یو ذمي پاتې کیدلی او ذمي واقعا ما وې چاله کتابونه حضرت عمر ته چا یو الک او خود ویلې خپل ځان له کاتب او منشي کا حضرت عمر وتوی قد اتخذت اذن بطانه من دون المؤمنين ما برازدار بیا غیر ګرځولي غیر چې کله رازدار وګرځي نو هغه وخت زوال راځي او آفتونه راځي او ملکونه تباہ کیږي. دغه وجه ده چې قرآن کریم څنګه دې آیات کې د بایکاټ او د مقاطعې حکم کوي نو بے شمار آیاتونه موجود دي د بایکاټ او د مقاطعې. وکاش زډیر درد سره دا خبره کو ډیر افسوس سره دا خبره کو نن بایکاټ په مسلمان کې پاتې نشو. مولیان لګیا دي پادری پانډت مطعی دارا ولی دهری او دا غي سره یو ځای جلسې کوي دا غي سره یو ځای جلسو کې دا تاثر ور کوي بلکې صراحتن وای چې هغه وای یاره جی يهودي او عیسائی دا یو شی دی او پاندت او پادری د مسلمان سره یو سیز دی دا ټول يهودي او نصراني د مسلمان سره یو شان دي. پکار خدا و چې د مسلمان د کافر نه بایکاټ ونن د وحدت الادیان د الادیان الثلاثه توحید الادیان مذهبی هم آهنگی د دې په نوم کې د مسلمان مرتد کول شروع شوی دی او په دې نوم باندې مسلمان مرتد کول کی د مسلمان چې کله دا نظریه جوړه شو چې يهودي او نصراني ابل کافر زما شانتی دی او زدا غي شانتی مومن ټول یو بایکاټ نشتا پاغه رز باندې مسلمان کافر شو پاغه وخت کافر شو. د مسلمانۍ
په نوم او د ګیرې او د پټکي په آړ کې مسلمان مرتد کول کیږي دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا بیا دویم افسوس کوم پخپلو ملګرو چې هغه خپل ملګري د مبتدعینو نه مقاطعه او بایکاټو نن د بدعتیانو سره یو ځای ناستې منوینو په باجوړ سواد او په نورو علاقو کې په ثوابۍ کې بیا ورپسې ثانیاً افسوس په خپلو ملګرو چې د اعتقاد مبتدعین چې هغوی د استشفاء او د استمداد د مړو نه قایل دي او خپل مفتیان هغوی صرف په دې لګیا دي چې زه به په یو سوچ لګیا یم او زما به دا سوچ چې زه د یهودي او د نصراني خلاف کوم نو په هغې کې هغه دومره لاړ شي چې اعتقادي بدعتي پسې د جواز قایل شوی ده پسې مونځ کو اعتقادي بدعتي هغه د یهودي سره یو شی دی او خلق بیا په هغه ځای کې لګیایي هغه د استشفاء او د استمداد من آل القبور قایلي او د نن وخت پنځپیرې مفتی د قدورۍ مفتی خذلهم الله هغه لګیا دی د پنځپیریت د اشاعت د بنیاد نو خبر او هغه مبتدعینو سره د جواز رویه ګوري او هغه ته یاره خیر دې مونږ به یو شو د عملی بدعتي نام بایکاټ دی او عملی بدعتي چې کله د اعتقادي بدعتي سپورټر دی نو هغه عملی بدعتي چې د اعتقادي بدعتي سپورټر دی او د هغه سره په تنظیم کې یو دی نو دی خړ سپیلا حکم د ګیدړ دی دی به په هغه سکي حسابېږي او دلره به هغه حکم وي متحد د متحد متحد وي د منطق په کتابونو کې هم دا زور دی او دام وایي چې من یتولوا منکم فإنه منهم إنکم اذا مثلهم من کسر سواد قوم فهو منهم او مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال دام زوته او بیا په دنیا مبتدعینو پسې بازی پلاستیکی مبتدیان د جواز گنجائش پیدا کوي خیر دې د پسې مونږ کیږي او خیر دې د پسې مونږ کیږي بدعتي پسې مونږ نه کیږي کم خلق چې دعا بعد سنت على الاعلان قائل او پاغین خطیدل پاغی پسې مونږ نه کې د زمانه مشرانو فتوا کم خلق چې على سبیل الدوام د مړو د اوریدو قائل دي کم خلق چې على سبیل الاستمرار د سما قائل دي کم خلق چې درخواستونه کوي مړو ته چې زه تا کوم تیرا له خدای ته وایا په دین د ابو جهل هؤلاء شفعاؤنا عند الله باندې دي او دا غي کتابونه ډک پراته دي کله کله د علم غیب اطلاقم اغي کوي صرف په نوم د اهل سنت باندې او په نوم د دیوبندیت باندې څوک دیوبندي نه ګرځي او نه اهل سنت ګرځي او کله بل په دیوبند او د اهل سنت وي او هغه کوي بدعات زه هغه دیوبندي باندې پتو لګوم چې دا به پسې موږ نه کیږي صرف نوم د دیوبند باندې او سره دیوبندي کیږي نه لا تتخذوا بطانه من دونكم قلبی رازدار خلق غیر وګرځول مقاطعه او بایکاټ پیژنینا د جوړ چغا
دی حد لورسیدا چې د جوړ د چوي په نوم باندې جوړ او جوړ زبرګانو چې بواله جوړ او جوړ د جوړ په لپس کې بزرگان دومره نا جوړ شو چې دې ته خبر ورسېده یهود ہمارے بھائی ہیں اور عیسائی ہمارے بھائی ہیں دیله خبر لاړه او د جوړ مرض کې خلک دومره نا جوړ شو چې پادری او پندت هم راغوښتل کی قرآن کریم ډک پروت دی د مقاطعې د آیاتونو یا ایها الذین آمنوا او د ایمان خاوندانو لا تتخذوا منی وی تاسو بطانتن قلبی رازدار من دونکم ما سوا د خپل ځانونو یعنی مانا ما سوا د مؤمنانو لا یعلونکم خبالا لا یعلون فی خبالکم مدارک وی اول علت داده لا یعلونکم کمین نکی اغی پتا سوکے خبالند فساد لا یعلونا کمین نکی اغی فی خبالکم پا نقصان سازوکے پا فساد سازوکے سمرا چی دا اغی دم وسوی نو اغی با فساد گئی سمرا چی اغی پولشی نو اغی بتا سولا نقصان در گئی نو می گرزو رازدار دویم علت او دویم وجہ ودو ما عنتم ودو فخویدہ من دا غیر دا کافر ما عنتم آغسا چه تکلیف کی غرزوی تاسو لرا یا چه مشقت کی گئی تاسو باغے بارنے ستاسو پا تکلیف خوشحال دی رازدار مگر زورتبا پید زرد راز اعتماد کے واسطہ تکلیف پسی گرزی قد بدت البغضاء من افواہم درم وجہ او درم علت قد بدت البغضاء یقینا سرگن شوی دی بغض و کینا من افواہم دخلود دونا پخلا باندے بغض راغلے دے ستا خلاف کلمے وئی ستا خلاف دا بغض او دا کینی آغا کلمان دی او باسلی دی من افواہم بسائر زوی تمیز مانا کہ من افواہم اے من لسانہم من السنتہم د جبو د دینا د خلو درونا پا خلبان دیم کلمی د کفر راغلی دی لیکن سرد آغینا وما تخفی صدورهم اکبر سلورم وجدادا وما تخفی صدورهم اکبر آغا بوگزو کینا چپٹوی سینے ددائی اکبرو اغدیر لوی دی دا آغانا چه ددائی پخلی سرگن شوی دی پخلبان نے بغضو کینا راغلی دی دا بغضو دا کینے خبری سرگن دی شوی دی نو رازدار مگرزو دا ستا دشمن دے خو پخلی چه کمی راغلی دی دا بیام دمرن دی پس رڑکی چه کمی نی ولی دی نو آغا دا دینام دیر غٹی دی آغا دا بغض او دا کینے خبرے چه پٹوی سینے دا دی اکبرو آغا دیر غٹی دی لوی دی دا آغا نا چه دا دی بخلی سرگن شوی دی قد بینا اللہ اکبر قد بینا یقینا بیان کری دی منگا واضح کری دی منگا تاسوکا الآیاتی نخید دشمنی ددئی الآیات علامات دا عداوت ددئی قد بینا یقینا بیان کری دی منگا واضح کری دی منگا تاسوکا
الآیات علامات د دشمنی ددی نخی د دشمنی ددی ان کنتم تعقلون کچری تاسو پوهیږئ پنځما وجه دا ذکر کړي ها انتم خبردار تاسو دغه خلک دی تحبونهم چې تاسو مینا کوي د دې سره د وجه د رشتہ دارینا ولا يحبونكم او دای مینا نه کوي مینا نه کوي د تاسو سره د وجه د اسلام تاسو نه بوجه اسلامکم توجه کوا اللہ اللہ تور سره مینا کې ته دیو جنا چې زما د ترو د کاکا زوی دی زما رور دی لیکن د بغض د بدعت د وجنا د شرک د وجنا لا يحبونكم من نکید تا سرا من نکید تاسو سرا تا سره د توحید د وجنا بغض دی د سنت د وجنه تا سره بغض دی د اسلام د وجنه تا سره بغض دی نو تخزان خسړی کی هر ټیم کې موحد مسلمان د خسړی او بدعتي او مشرک او کافر دا د بغض دکی خپل کوپر سپورټ کوي ستا دشمنی کوي او تو یاره زما خپل رشتہ دار دی رور مې دی رواره مې دی اللہ وی مکہ وداس ہا انتم خبردار تاسو دغه خلک یې چې مینا کوي د دې سره د وجه د قرابت د دینا او مینا نه کوي هغه تاسو سره د وجه د اسلام تاسو نه د توحید او د سنت تاسو نه او حال دا دی چې ایمان راړی تاسو په ټول کتاب ایمان راړی د شپږم پلیتی او د دین زمنن طور سره دا غي پلیتی معلومی وتؤمنون بالکتاب کله تاسو ایمان راړی په ټول کتاب باندې ټول قران منئ او دای سمجھ تاسو سره مینا نه کوي دارنګ په ټول قران باندې ایمان نراړي د مطلب آیاتونه خوخي د مفاد آیاتونه راخلي او نور قران کریم له خپل ناراضي نو ول تارازدار ګرځول دې موایا ورته د زلراز واذا لقوكم وما فل علت دا وما علت دا کله چې ملاو شي د تاسو سره قالو نو وای دی آمنا من ایمان راوړل دي تا دوکا کوي ستا مخه تا ستا د ایمان خبره کوي تا دوکا کوي دا د منافق کاری خو و اذا اتم بلیتی دادا او اتم د علت د بایکاټ او وجه دادا کله چې لاړ شي ستا د خوانا چی پتا باندې د ګوتو سرونا چی پتا سو باندې د ګوتو سرونا من الغیظ د وجه د غسینا دومره غسی چې په وسه پتا نه رسینو په خپل ګوته باندې چک ولګي اول خلک ګوته کی دي چې دا دومره ډیر ولی شو دا دومره ترقی ولی کوي کله چې د سوچ لړ شي نو بیا په ګوته باندې چک ولګي ستا ترقی په نه ځایږي ستا ترقی په نه ځایږي د بغض نه دومره ډک دی او تا ته مخامخ وای ایمان راړم او د سره ته دوستانی دا هر کافر دغه شان دی الکفر ملت واحده دا پکې ما جوړو چې دې پکې تلې ده یو سړی ځنګل ته روانو نو وی چا وته وی سکه وی زما وی ځان له خنزیر یو خپل غونډه کې بچی راولل د خنزیر یو بچی راولل نه بل وته یو خغونډه کې پکې مال وګوره او خيار لاړو هغه ته د خنزیر بچو کې خنی کا د خنزیر بچو کې خنی پیغمبر پاک وی الکفر ملت واحده دا د هر کافر دی
او بدعتي دا هغه په حکم کې دی او دا تا ځان نه خسړې جوړ کړی دی چې خیر دی بایکاټ یې نه کوم نن وخت بایکاټ چاته څه مسله نه ښکاري مسله د ولا او د برا دا یې ختمه کړه قول ورته ووایه موتو بغیظکم مردار شئ سره د خپل غصې نه اسلام به دغسې ترقي کوي اسلام به دغسې ترقي کوي روان دی باندې بروانی موتو بغیظکم مردار شئ سره د خپل غصې نه حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے شمع کیا بجھے جیسے روشن خدا کرے د مسلمان با ترقی وی مسلمان با مخبروان دیزی بتوائے موتو بغیظکم ان اللہ یقیناً اللہ تعالی علیم خبردار دے پر ازنو دسنو باندے نہما وجہ دادا ان تمسسکم حسنتن کچر ارسیگی تاسوتا حسنتن خحالت او خخیگڑا تسوهم نخفکوی اغدیلرا دزل رازدار مگر زوستا پا خبر خفکی ستا پا ترقی باندې خفا دے پا دی باندې خوشحالی گینا خفا دے ستا درا غرزولو سوچو نگئی نو تا بیام رازدار گرزول دے وَإِن تُصِبْكُمْ او که ارسیگی تاسو تا سیئتن بدحالت یفرحو بها خوشحالی کی پاغے باندے خوشحال کی پاغے باندے بیا خوشحالی اگو روی خشوا نو چه دا پلیتی دی پکی نو دا تا رازدار گرزولے دے غیر رازدار نکے پادری رازدار نکے نو پندت رازدار نکے دانا چه جلسی لدے را روان کبھی نو متحی رازدار نکے نو دہری رازدار نکے نو شیعہ متحی رازدار نکے نو گورے بدعتی رازدار نکے شوراگان دا دی سریو نکے شوراگانو کی شرک نکے دارنگی چه دے نو بخبل مشورو دا کورو دارنگی دا کلی کی یو زائے نکے دا دشمنان سادی وین تصویرو کتاسو صبرو کو ددائی پا بد و ردو باندے کنزل بکئی بد رد بکئی بیگامیو بددی رنگڑو دنیا کنزل کول ندے غریبان قلور سنی دولا دباو او کنزل ایو سپی غفل چاورتوی پیدا غاپی والے او دا ٹیز والے پیدا غاپم زکا چبلی رو ادا شاته ډیز زکا چون چې خپل یې د دې دغه کاری مخ کې پایرین او رستو پایرین دغه د بدعتیانو کاری غریبا نور پکې سینا ک تاسو صبر وکا پک بدو ردو د دای باندې او ځان مو بچ د ملګرتیا د دینا zarar نشي در کوله تاسو را تدبیرونه د دای زربر ایسوب نشي کوله کلکشا یقینا اللہ پاغ سچ دائی کئی محید گیرہ کون کے دے دا پنزم قانون او دا غیدہ چرازدار مگر روی لس ہوئے دے اللہ دے منگلہ پا دے عمل را کی چھ دشمن تا دشمن ہو مسلمان نن دشمن تا دشمن ہوئی اقول قولی حالا